بسم الله الرحمن الرحیم. د جامع ترمذی روایت ته مفهوم داسې دی چې چند صحابه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتلو په انتظار کې ناست خپلو کې خبرې کولې چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام تشریف وروړو نو کله ورته نږدې شو دغه صحابو خبرې واورېدې. یو صحابي دا ویل چې د تعجب خبره ده چې رب ذوالجلال په خپل مخلوق کې حضرت ابراهیم علیه السلام خلیل الله جوړ کو، یعنی خپل دوست یې جوړ کو. یو صحابي دا ویل چې تعجب خبره ده چې په ټول مخلوق کې رب ذوالجلال موسی علیه السلام کلیم الله جوړ کو، یعنی ځان سره د خبرو کولو لقب او خطاب ورکړو. او یو صحابي دا ویل چې حضرت عیسی علیه السلام روح الله کلمت الله جوړ کړو. دا کلمات دا خبر نبی علیه السلام اوریدې چې کله را مخامخ شو وی فرمایل چې ستاسو دا تعجب او حیرانتیا ما اوریدا او اوملیدا، خو یاد ساتئ نبی علیه السلام او فرمایل الا وانا حبیب الله ولا فخر، یاد ساتئ چې زه د الله محبوب یم او زه الله خپل محبوب جوړ کړم او دا د تحدیث بالنعمت په تور ویم، بطور فخر بطور تکبر نه ویم. وانا حامل لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر، او د قیامت په ورځ باندې د حمد جنډه به زه راوچتوم او دا بطور تحدیث بالنعمت ویم، نه بطور فخر او بطور تکبر. وانا اول شافع واول مشفع یوم القیامت ولا فخر، د قیامت په ورځ به اولنې شفاعت او سفارش زکم او اولنې به هم زما سفارش قبلولی شي او دا بطور فخر نه ویم، بطور تحدیث بالنعمت ویم. وانا اول من يحرك حلق الجنه فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، او زه اول هغه انسان چې زه به د جنت چې کومې غوټې دي او د جنت چې کوم زنځیرونه دي هغې له به زه حرکت ورکوم، اول به د جنت دروازه ما ته کولاولی شي او زما سره به هغه مؤمنان چې غریبانان دي او فقیران دي هغوی به زما سره اول جنت ته داخلي کی. او دا بطور فخر نه ویم، بطور لوی نه ویم، د تحدیث بالنعمت په طور ویم چې الله په ما باندې دا کرم کړی دی. وانا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر، زه په اولین او آخرین په ټول مخلوق کې د غونډو نه زیات عزتمن اور قدرمن یم د الله په نزد، او دا بطور تحدیث بالنعمت ویم، نه بطور فخر. ګوره د دوانو جهانو سردار څومره لوی مقام په تمامو انبیاو کې لوی افضل ترین مقام د نبی علیه الصلاۃ والسلام دی. د هغې باوجود هم د عاجزۍ ترغیب ورکوي، عملی طور سره پیش کوي امت ته چې عاجزي به خپلوئ، لوی به نه کوئ، چې هر څومره لوی عهده میلو شي، هر څومره لوی مقام او کرسی میلو شي، نو لوی به نه کوئ، عاجزي به کوئ. نو عاجزۍ سره به د الله رب العزت بلندي درکوي. من تواضع لله رفعه الله، څوک چې عاجزي وکړي، ځان کم وګڼي، انکساري وکړي، نو الله وله بلندي ورکوي. ومن تکبر، او څوک چې تکبر وکړي وضعه الله، الله یې پړ مخ را لړه کوي. الله دې موږ ته د عاجزۍ کولو توفیق را نصیب کړي اور د تکبر نه دی الله رب العزت زموږ حفاظت وفرمایي. السلام.